صحابو خو دلته کې تورې خودې دي بېغمه د هغوی خو شانه زموږ دفاع شته په غونډۍ کسان ناست دي زموږ دفاع شته دوی تورې کې ښودلې دي او لګیا دي غنیمتونه راغونډوي چې کله خالد ابن ولید وکتل چې غونډۍ خو خالي ده د دې نه مخکې درې څلور ځله دا ټیک کړی دی خو په غونډۍ باندې چې کوم روماتو رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم کېنولي وو نو هغوی به دفاع کول هغوی په غشو به ویشتل دي به وتمبېدل خو چې کله غونډۍ نه څلوېښت کسان راکوز شو هغه د هغه ځای نه وکتل چې غونډۍ خو خالي ده نو بس هغه ملګرو ته ویې شابې تاسو هم را واپس شئ زه هم پرې رالم او په رالل د هغه غونډۍ شاته ښه په نرمه باندې ولې چې دا غونډۍ باندې لس کسان کم پاتې وو هغه غریبانان عبدالله ابن جبیر د هغې ملګري هغې لګیا دي په غشو ولي خو کسان کم دي پې ډېر دي دوی پوه شو که چېرته بالفرض دا کسان ورلل د شانه په مسلمانانو نو مسلمانان خو بېغمه دي ټول به بېغمه کې دل به کې دا لس کسان ورته کوز شو چې کوز شو لاس په لاس جګړه شروع شو هغه ډېر دي اسونو باندې دي دا لس دي دا لس واړه په هغه خوړ کې په هغه وادي کې لاندې غریبانان شهیدان کړل او دوی د شا نه رالل حمله یې وکړه هغې طرف نه ابو سفیان خپل لښکر ورته را تاو کړ دې طرف نه خالد ابن ولید راغی یو خوا غر دی بل خوا خوړ دی هغه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کومه خدشه وه هغه پېښه شوه خو دې دپاره دا جبل رومات باندې کسانو درولي چې شانه دوی را نشي او د ابو سفیان هغه منصوبه کامیابه شوه جګړه وشوه داسې کسان پکې اویا کسان پکې صحابه کرام غوړ شهیدان شو لس هغه دي شپېته دلته کې شهیدان شو او یو هیبت شو پکې داسې هیبت شو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګ او د هغه د وفات او د شهادت اعلان هم پکې وشو څوک وایي شیطان پکې چغه وواله مصعب بن عمیر رضی الله عنه د رسول الله مبارک هم شکل غریب پکې وفات شو شهید شو شیطان چغه وواله خلکو بیا پروپیګنډ کړه رسول الله بلکې تر دې حده پورې چې علماو لیکلي دي چې صحابو تورې بعضې وغورځولې چې رسول الله مبارک نشته وفات شو بیا زموږ د ژوند څه فایده ده یو کلس کلوس دی صاحبه او تاسو ته ما بل ورځ ویلي چې په میدان کې دوړه ډېره زیاته وي هغه ټوله شګه ده او خوره ده اسونه پکې ځغلي انسانان پکې ځغلي دومره دوړه ده چې په جنګلو پکې بالکل نه کېږي پته بالکل نه لګېږي تر دې حده پورې چې صحابه کرام په یو بل غذارونه شروع کړل پته نشته ورته هغې وایي چې دا شانه ده ناګهاني شلخته کمې راغی هغې ته خو پته وه چې زموږ دفاع خو شته که ته وایې چې څلوېښت کوس شو دوی نه خبرېدل نه دوړه ډېره زیاته ده ګرد ډېر زیات دی غبار ډېر زیات دی پته نشته چې زموږ دفاع ختمه شوې ده هغې خو ښه بېغمه چې زموږ دفاع د شا نه شته که نه او ناګهاني کلس کلوس جوړ شو او داسې غوبل جوړ شو په صحابو باندې داسې غوبل چې قیامت راغی بس یا خدای دا څه وشو موږ خو تورې غورځولې دي موږ غنیمت راغونډو او ناګهاني شلخ را باندې راغی دا شلخ ته باید د کم ځای نه راغی هغه ځای نه ځواني وشو هغه ځای نه نقصان وشو چې هغه څلوېښت کسان د غونډۍ نه راکوز شو غونډۍ باندې کسان کم پاتې شو یو هغې غوبل شو داسې غوبل شو چې په رسول الله مبارک باندې هم ګزارونه وشو حضور پاک خو ډېر زیات هوښیار و نبوت نه علاوه فهم فراست او پویه خدای ډېره ورکړې وه نو نبي علیه السلام چاته غږ نه کوو چې دلته یم دا کافران ټول حضور پاک پسې ګرځېدل چې دې مونږ ګیر کړو وینو هغه پسې ګرځېدل داسې په دې خاورو کې په دې دوړو کې کله یو ځای کله بل ځای کله بل ځای نبي علیه السلام مبارک په خولې غږ نه کوي چې د دلته یم صحابه هم حضور پاک پسې ګرځي چې نبي علیه السلام څه شو که پیغمبر مبارک آواز کو چې ها دلته یم انا ها هنا زه دلته یم خو کافرو آواز اورېده که نه پرې راتلل عبدالله ابن قمیه دقه وختونو اوچته کړه او ښه مضبوط غذار یې و په رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې مخ باندې ولګېد رسول الله مبارک خیره ورته وکړه اقمق الله خدای دې هلاک کړه او هغه پیغور هم ورکولی خذها عني دا ضربه مانه ونیسه وانا ابن قمیه مکې سړک پېژنده که نه ویې وه دا همره مضبوط یې ووهه چې راشي زه تاسو ته تفصیل کومه دا ربایي غاښ دا لاندې دا ډکره شو
شونډه مبارکه پرې شوه او دا چې کوم حضور پاک هغه هلمټ په سر کړی و د اوسپنې ټوپۍ د هغې هغه حلقې کړۍ راویزان دی وي په مخ مبارک کې چسپان شوې ننوت دومره کلکې ننوتې مولانا دومره کلکې چې یو صحابي هغه رایستې راوتې نه شوې نو بیا هغه غاښونه ورته اړم کړل په غاښونو رایستل د هغه دوه غاښه پکې ووتل حافظ ابن کثیر لیکلي په بدایه دوه غاښه د هغه ووتل دومره سختې انښتې وې چې څومره درد به دې کړی وي مخ مبارک بالکل دننه سرمن شلېدلی و رسول الله مبارک هلته یو غار دی اوس هم شته اوس حکومت بند کړی دی د پاسه یې پیسې مټ مټه چولې دي بند کړی دی هغه غار ته رسول الله مبارک ورغی او داسې تقوین یې بیا دی چې حضور پاک خطیب نه شو حضرت طلحه ورته دغه ورکړه تکیه ورکړه هغه غار ته یې اوچت کړه حضور پاک هلته کې وفرمیل اوجب طلحه د هغې نه پس بیا صحابو ته چې پته ولګېده چې رسول الله مبارک او د مدینې نه خلک راوچلېدل دا د حضرت جابر والد صاحب دی بوډا و سپینګیری و او دا په مدینه کې و رسول الله مبارک پریښی و کمزوری و خو چې اطلاع ورسېدله چې دا چلو شو هغه دغه ځای نه توره ځان پسې راښکله او ځان یې میدان ته راورسو او چې څنګه راورسېد میدان ته صحابه خو بالکل ما تاسو ته وي یو د رسول الله مبارک د وفات خبرې واورېد نمبر 1 نمبر 2 ناګهاني یو شراق پرې راغی بالکل کار نه کو دماغ چې څه دي په دې پکې شور وکړه دی و په توره باندې ما ته وایي دوړه ده ګرد و غبار دی صاحب دا یو او بیا داسې وشو چې صحابه بالکل مکمل منتشر شو څوک یو خوا منډه وه څوک بل خوا منډه وه چې خدای دا ناګهاني آفت ته کم دی نه راغی دا ناګهاني شرط ته کم دی بیا ابو سفیان راغلی دی او مخامخ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ودرېدلی دی او دا هغه ځای نه اواز ورکړی ګوره افیکم محمد صلی الله علیه وسلم شته رسول الله مبارک ګوره دوړه ده که نه ګرد و غبار دی پته نشته جواب مو ورکوي بیا وی افیکم ابن ابي قحافه ابوبکر شته وی لا تجیبو مو ورکوي بیا وی افیکم ابن الخطاب عمر شته وی جواب مو ورکوي پرې چې دې څه وایي بیا وی هؤلاء قتلوا دا مړه دي لو كانوا احیاء لاجابوا که دا جمدي وي جواب به ورکړی په دې کې عمر ټینګ نه شو هغه حمیت دیني ورباندې غالب شو د الله دشمنه یا عدو الله د خدای دشمنه ابقى الله لك ما يخزيك دا ټول جمدي دي رسوا کوي به دی هغه ځای نه اواز وکړه اعلو هبل هبله هغه بوت صنم چې دی به تې په جنګ کې مدد غوښته زمونږ پښتو کې وایو زنده باد د هغه د زنده باد نارې وواله رسول الله مبارک وفرمایل عجیبو جواب ورکړې وایي څه جواب ورکړو وایي تاسو وایئ چې الله اعلی و اجل بیا هغه وی لنا العزا ولا عزا لکم وی عجیبو جواب ولا ورکړې وی الله رسول جواب ورکړو وی وایي چې الله مولانا ولا مولانا ابو سفیان بیا یو خبره وکړه وی په تاسو به په دې مړو کې مسله ووینئ مسله خصوصا د حضرت حمزه رضی الله عنه مسله شوی بعد وی نه ده شوی خدا اوس د الغابه کې وګورئ ښه دا چې نورو کتابونو کې شته مسله شوی وه پوزه ترې پرې شوې وه سترګې ترې اوښکې وې غوږونه یې ترې پرې کړي وو شونډې ترې پرې کړې وې او بیا یې ورته سینه چلولې وه او د هغې نه یې زړه رایستی و او جګر اینا او هندې پې چکونه لګولي وو ځکه بدر کې خو د دې هندې پلار او تر خو د دې د لاسه مردار شوي وو که نه د دوی د لاسه او بیا د دې نه دا ټول اندامونه په تار کې چولي وو هغې په غاړه کې یې میله چوله او ګډېده به یو افتخار به یې کو د ابو سفیان ښځه د هندا او د عتبه لور ده د شیبه رویره ده بدر کې خو تاسو ته پته وه چې هغه د دې د لاسه په هغه مبارزه کې مردار شوي نو وي په تاسو به په مړو کې مسله ووینئ دا امر ما نه دی کړی ځکه د مړو خطک دا څه کمال خو نه دی او نه څه دا بهادري نه ده او نه د مړو څوک خطک کوي ما امر نه دی کړی خو ګورې خپام پې نه یم خره چې شوي دي او بیا وې چې څه وې
وایي دغه الحرب سجال تاسو ګټه کړې وه او به تاسو رېستې وي په بدر کې په برقه نن پې موږ راویستلې او بیا لاړ د هغې نه پس بیا چې دا مکالمو شو خلکو د حضور پاک او د ابوبکر او د عمر خبرې واورېدې نو راغونډ شو او د راغونډېدو نه پس بیا جنګ شروع شو دوباره دا دریم جنگ شو یو ګونه په لومبي جنگ کې فتح د مسلمان وه په دویم جنگ کې فتح ورته نه شو ویلې فتح هغې ته وایي چې میدان څوک پرېږدي تاسو تپوس وکړئ که نه فوج نه تپوس وکړئ فوجي جوانانو نه تاسو ته خپله پته وایي چې فتح او کامیابي دې ته نه وایي چې چا مړي ډېر وکړل ناکامي دې ته نه وایي چې د چا نه مړي زیات وشو فتح دې ته وایي چې میدان چا وګټه او ناکامي دې ته وایي چې میدان چا پرېښود نو میدان مسلمان نه دی پرېښی تښتېدلی نه دي انتشار راغی بعضو مدینې ته هم پکې بعضې کسان لاړل یو خوا بل خوا خو امام نه دی تښتېدلی جرنیل د مسلمانانو نه دی تښتېدلی هغوی د ځای نه هم نه دي ړقېدلي دغه میدان کې وو خو مړي د مسلمانانو نه شهیدات شهادتونه وشو بیا یو ځای شو بیا جنگ شروع شو په دې اخري جنگ کې کافرانو تښتېدل او میدان مسلمان وګټه لیکن مولانا صاحب د دغه معمولي غوندې اجتهادي غلطي به ورته ووایو د هغې نه دومره لوی نقصان پېښ شو دې کې د الله حکمتونه وي دا داسې وړه خبره نه ده ما تاسو ته مخکې ویلي قرآن شریف کې الله په خپله وفرمایل لیتخذ منکم شهدا ولې یو جنت دی چې هغې ته به شهدا به ځي نو چې د صحابهو نه پکې شهدا لاړ نه شي نو د تابعین او اتباع التابعین څوارلسمې سده شهدا به ځي نه 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 هغې جنت د شهداو دا خو دریم نمبر مرتبه ده لومبی د رسولو دی لاندې بیا د انبیاو دی دریم نمبر د صدیقینو دی څلورم نمبر د شهداو دی د هغې نه پس بیا د عام مسلمانانو دی نو ولې صحابه کرام چې کم شهیدان شوي نه دي ابه لاندې وي نو خدای پاک د صحابانو هم دغه مرتبې ته بعضې کسان رسول غوښتل چې دغې ته ورسېږي او نور حکمتونه پرون په دغه ایتونو کې امام بخاري رحمت الله علیه درته ذکر کړل اوس دلته یو خبره تاسو ته وکړمه ده چې وخت خو دې بیا ختم شو